سلامونه په خیبر پنډال کې د لینډ ماینز شکار شوي ګلالۍ ماشومان ورسره غټ غټ ځوانان هم د دغه لینډ ماینز شکار شوي دي. تصویرونه کې وینئ دا لاسونه دا تللي دي په لینډ ماینز کې. د دې سره یو کزن ترزوی ورسره د دې خور و بله یو د دې ورور څلور په یو ځل د دې هغه چې کوم د ژوند زه ویلی سم خوندونه دي په یو ځل ورک شوي دي د لینډ ماینز په شکل کې. دا چې کومه ماشومه ده دې لیک به تاسو کتلی وي که نه مې کتلي په رسنیو باندې تاسو کتلی سئ چې د لیک دا اوس په دې ځایونو کوي دا کوم ځای کې د کټ شوي دي د سکول او د امن په دغه لاسونو باندې د امن ټکي لیکي په دغه لاسونو باندې د امن شعار لیکي ولې چې دا د بدامنۍ ښکار شوي دي. دې ته د بدامنۍ پته ده ما ته او زما تا خاندان والو ته زما تا مشران والو ته ما ته چې اوس خلک د مشران چې کوم دی موږ تاسو د مبارزې څخه منې کوي د دې نظریې څخه مو منې کوي د دې د وجې چې ډارېدلي دي داسې ځوانانو داسې ماشومانو او داسې خلکو ته پته لګېدلې ده چې یره چې کوم دی هغه ستا د دې لینډ ماینز یا داسې په بمونو د دماکو کې د دې وړتلي وي نو لحاظه چې کله به راپاسو چې لاسونه نه کټ شي کله به راپاسو چې کله مو دې جنازو ته د خلکو اوږې چې کوم دی ورلاندې شي کله به راپاسو چې کله ما ته په خپلو سترګو دا بدامنۍ زما ستا سره د بدامنۍ هغه کار وشي نو بیا به راپاسو نه دې دپاره قرباني ده له دې دپاره مبارزه ده او له دې لپاره په هر ډګر په هر ځای په هر میدان کې د امن د ظالم پر خلاف او د خپل ژوند د خپل حقوقو انساني حقوقو لپاره جنګېدل دي په سیاسي طریقه. باید هر ملګری په دې ځان پوه هم کړي او په دې نظریه کې په دې سوچ او فکر کې او د پښتون قام د مظلومه اقوامو په مطلب په صفونو کې اول ودرېږي او دې کې کله هم د چا خبره ونه وده. که کور نه مشکل لري ووایه بای زنا نه کوم ډاکه نه کوم فخر را باندې وکړه چې زه د وطن او د قام دپاره مبارزه کوم. په داسې ماحول کې چې څوک خبره نشي کولی زه لګیا یم په میدان خبره کوم. یارېږئ مه د خپل ژوند د خپل راروان مستقبل د خپلو بچو د خپلو ځوانانو د خپلو کشرانو د خپلو مشرانو د مستقبل لپاره وجنګېږئ د خپل وطن د ملت د خاورې لپاره وجنګېږئ او کله هم د خپل خاورې د خپل ملت د خپل مشرانو د کشرانو په حقوقو د انساني په حقوقو باندې چا سره کمپرومایز مه کوئ. تر ټولو اول انساني حقوق امن ژوند دی چې کله هم ته د ژوند په خوږو پوه شي تا ته به بیا پته ولګي چې دا بدامني څه شی وه کومه بلا وه چې کوم زما یې کوم ځوانان وخوړه زما یې کوم مشران زما یې کومې خویندې زما یې کومې میندې کونډې کړې وی جړولې په هغه تکلیفونو کې دې وختونه تېر کړه. نو لحاظه مبارزه وکړه ویډیو اوږده کېږي روان وختونو کې د خیبر په اړه د جرګې په اړه په هر څه معلومات انشاءالله زه تاسو سره شریکوم.